الرحيم. ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام، لأنه كما لم يعلم وجود لازم ذهني لكل ماهية بسيطة، لم يعلم أيضا وجود لازم ذهني لكل ماهية مركبة، لجواز أن يكون من الماهيات المركبة ما لا يكون له لازم ذهني. فاللفظ الموضوع بإزائه دال على أجزائه بالتضمن دون الالتزام. مصنف رحمت الله علیه شروع په بیان د نسبت د دلالات ثلاثو کې د بعض دلالاتو د نورو بعضو سره، او مونږ ویل دا نسبتونه چې کوم دي دا په اعتبار د التزام او د عدم التزام باندې دي. اعتبار د التزام او د شي عدم التزام باندې دي. نو هغه کې مونږ دا خبر وکړه چې دلالت مطابقي دا نه مستلزم تضمنی لره دی، او دلالت مطابقی نه مستلزم دا التزامی لره دی. بیا امام رازی رحمت الله علیه د طرف نه یو اعتراض په دې خبره باندې چې دلالت مطابقی دا مستلزم دی سره دا التزامی لره. وګورئ خبره دا هغه نه مونږ جواب وکوخه، هغه نه دا جوابو چې دلالت مطابقی دا مستلزم د څه نه دی، دا د التزامی دا نه دی. ځکه د دلالت التزامی د پاره چې کم شرط هغه شرط بده کې مفقود دی. خوش به خبره اوس د دې نه چې کم دی شارح دا خبره کوي وې څنګه چې دلالت مطابقی دا مستلزم نه لري تضمنی او التزامی لرا، نو دغه رنګ چې کم دی دلالت تضمنی دا مستلزم سلام نه دی، دا التزامی لره نه دی. سلام التزامی لره دا څنګه دا چې یو ځای کې دلالت تضمنی وي الته کې د خامخا ور سره وي دا دلالت التزامی وي. ډیر کړه دا به کم دی تضمنی به موجوديږي او څه بنه کیږي. لکه دا غي د لپاره مثال ذکر کړي، مثال دا چې دغه لکه یو ماهیت هغه مرکب دی، یو ماهیت هغه څه دی دا مرکب، او دا ماهیت مرکبه چې کوم دی دا ذو اجزا دی سوي. وګوري که تاسو خیالي په کول باندې بدل خو مطابقي وي کنه، خو په جز بدلالت دي دا به تضمنی وي. اوس دلته کې دا ماهیت مرکبه د جز د وجنه چې دلالت کوي په جز باندې دا کم دلالت دي، دا د تضمنی وي. خو دې د پاره دې د طرف خارج کې لازمه دا دی نوی. لکه څنګه چې معنا بسيطه وا دلالت د لفظ په غی باندې مطابقي وو، خو دا هغه معنا بسيطه د پر د سره په خارج کې لازم دا نو مطابقي وو او التزامي. دا رنګ دی یو ماهیت مرکبه وي څه دی، او د دې ماهیت مرکبه د پاره د اجزا خو معلوم وي، خو خارج دی ولا معلومه دا دی نوی. تضمنی به وي او څه بني التزامي به دا بنوي. په پونه شوي. ومن هذا تبين د دین واضح عدم استلزام التضمن، عدم استلزام د تضمن الالتزام سره ولانه كما لم يعلم لك څنګه چې نو معلوم وجود لازم ذهني، هغه وجود د چا د لازم ذهني لكل ماهیت بسيطه د هر ماهیت د ماهیت بسيطه د لپاره مونږ ته چې کوم دي سنو معلوم هغه لازم ذهنی والا نو معلوم کنا، نو ویلم وی سوچه لم یعلم ایزان هم دا کرنگی دی نبی معلوم وجود لازم ذهنی لکل ماهیت مرکبت، ندی معلوم هم دا کرنگی وجود دا لازم ذهنی دا صدا پارا دا هر ماهیت دا پارا دا ماهیت مرکبه دا پارا. ویزک دا جائزه دخوا تی ان یکون من الماهیات المرکبه تیویدی یو لفظ دسنا او ما لا یکون له لازم ذهنی او داغی دا پر لازم ذهنی دا دی نوی لفظ لفظ الموضوع بإزائه اغا لفظ تی وضع شوی دی پا مقابله دا حقیقی، اغا لفظ تی دا وضع شوی دی پا مقابله دا سکی دا دی ماهیتی مرکبه کی خوا دال علی اجزائه بالتضمن دا بدلالت کوي په جز دغه ماهیت باندې د وجه درته تضمنینا
او دون الالتزام التزامي به ورسره دا بنوي په نشوي اوس دی وی وفي عبارت المصنف تسامح په عبارت د مصنف کې چې کوم دی دا تسامح ده ګوري که تاسو خیر د اقول نمخ کې یو کرخه مخ کې کوم عبارت دی ښا پیدا لیکو ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام کلام کو کنه او بیا واپس راوړوا دلته کې چې کوم دی دغه وی دا شارح د ماتن عبارت نقل کړي ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام څه بر نقل کړي دي او ما د ماتن عبارت دا نقل کړي دي او ګوري که تاسو خیالي د دې عبارت د پاره چې کوم دی بیا شارح دلیل ویلي لانه کما لم يعلم لانه كما لم يعلم وجود لازم ذهني وګوري که تاسو خیالي ښه الته کې په متن کې دا دی عدم استلزام تبین عدم څه او تبین چې کوم دی دا په معنا د ظهور باندې دی څه نو چې تبین په معنا د ظهور باندې شو نو ګوري که تاسو خیالي الته کې ظهور العدم دی په داوا کې څه دی ظهور العدم او دلته ګوري که تاسو خیالي لم يعلم دا عدم ظهور دی کنه څه دی عدم ظهور دی ټول په خبره باندې نو د دې مطلب دا تم تسامو دا دغه د متن او د دلیل په میز کې چې کوم دی موافقت دا نشته د متن نه معلومیږي چې دلته کې ظهور عدم دی یعنی د دې عدم ظاهر دی نشواله سوي دا ظاهر شو څه ظاهر شو او دلته کې ګوري که تاسو خیالي عدم ظهور نشواله نه کې دې شي په خارج کې دی موجود وي دا سي ماهیت مرکبه دی وي چې د هغه د لپاره لازمي ذهني وي سی ولا لازمي ذهني وي او هغه لازمي ذهني دی مونږ ته نه دی معلوم عدم ظهور دی وي څه دی وي ظاهر دی نه وي او د متن نه معلومه ده چې د سره شتنه ظهور العدم دی نشواله ظاهر دی دې څه کړی دا دې تسامو کړی دا خاصی کړی دی په دې پوه نه شوي د ظهور العدم او د عدم ظهور په فرق باندې پوه شوي ها ظهور العدم دا چې د سره نشواله ښکارا د سره شتنه ها او دلیل کې دا خبره ده چې کې دې شي وي ومونږ ته نه دی دا معلوم نه دی ښکارا نه دی دا چې شمپوشي کړي دی ښا څه کړي دی اوس په ټولو کتابونو کې راځي تسامو څه ته وایي خو یو مولا له معنا ور دي ښا تسامو چې کوم دی دا ویل کېږي آسان گرفتن به یک دیگر یو بل په آسانه باندې نیول دا نیول دا معنا د څه ده دا د تسامو ده او په اصطلاح کې ویل کېږي وی ويستعملونه فيما يكون في العبارة تجوز و اصطلاح کې ویل کېږي وی دی استعمالي دا تسامو په هغه دی کې يستعملونه فيما يكون في العبارة تجوز دی استعمالي په هغه دی کې چې په عبارت کې مجاز وي په هغه دی کې استعمالي چې په عبارت کې څه وي دا مجاز وي اول قرینه ظاهره الدلاله علی او قرینه چې کوم دی دا څه وي دا ظاهر دلالت کوي په دې باندې نه پوهیږي ها تسامو څه ته وایي چې په عبارت کې تجوز وي او قرینه چې کوم دی په دې مجاز باندې څه وي ظاهره الدلاله وي ښا دې ته ویل کېږي څه تسامو زم کا استعمالي کې په هغه ځای کې چې په عبارت کې مجاز وي او قرینه چې کوم دی ظاهر الدلالت په دې مجاز باندې نو دی وی وفي عبارت المصنف تسامح و عبارت د مصنف کی تسامح دی فإن اللازم مما ذکره
وی لازم د هغه عبارت سره چې چا ذکر کړی دی د مصنف ذکر کړی دی ها وی فإن اللازم مما ذکره وی لازم د هغه دلیل سره چې کوم څه شوی دی دا ذکر کړی دی لازم د هغه دلیل سره چې کوم څه کړی دی ليس تبين عدم استلزام التضمن الالتزام هغه نه دی ظهور د عدم استلزام د تضمن سره التزامی لرا عدم ظهور ندم دا نه دی څه دی وی بل عدم تبین استلزام التضمن الالتزام بلکې هغه عدم ظهور د استلزام د چا د تضمن التزامی لرا نه پويږي ها ظهور عدم نه دی بلکې څه دی عدم ظهور دی اول فرق بینهما ظاهر او فرق د دوړو په میس کې څه دی دا ظاهر دی پويږي واما هما د دې نه چې کوم دی استلزام ثابتې د دلالت تضمنی او التزامی وی تضمنی او التزامی چې کوم دی فمستلزمان للمطابقه دا دواړه مستلزم دي سره دا مطابقی لرا معنا دا چې په کوم ځای کې تضمنی او التزامی موجود شي نو هلته کې بخامخه کیږي دا به مطابقی موجودیږي ځکه مطابقی چې کوم دی دا مطبوع دی او دا تضمنی التزامی چې کوم دی د هغه توابع دي او تابع چې د حیثیت د تابع نوالی دا نه موجودیږي بغیر د سنه دا د مطبوع نه کومه په خبره باندې واما هما ضمیر مرجع ای التضمن والالتزام او هر څه تضمن او التزام دی فمستلزمان للمطابقه دا مستلزم دي سره ویل انهما لا یوجدان وی ذکر دا دواړه نه موجودیږي الا معها مگر د چا سره موجودیږي مطابقی سره اوس د دې لپاره دلیل ښه چې دا د مطابقی سره ولی موجودیږي ویل انهما تابعان لها وی ذکر دا تضمنی التزامی دا دواړه تابع د چا دي د مطابقی کنه او التابع من حيث انه تابعون او تابع چې د دې حیثیت نوالی چې دا تابع دی لا یوجد بدون المطبوع نه موجودیږي بغیر د سنه دا د مطبوع نه اوس دلته کې د دې عبارت کې یو کېد لګولو ماتنم لګولې دی چې والتابع من حيث انه تابعون تابع چې د دې حیثیت نوالی چې دا څه دی دا تابع دی وګورئ په خبره دی بغیر د مطبوع نه کیږي دا نه موجودیږي او کله دې حیثیت نه وانه لیکنه نو بیا به تابع وي او بغیر د مطبوع نه بم کیږي دا به موجودیږي لکه تابع عام څه ګوره کستا خیالي دا حرارت چې کوم دی دا د خور د لپاره تابع دی کنه خور سره څه دی دا تابع دی خور سره لازم دی کنه او کله چې د دې حیثیت د تابع نه وانه لې نو کله جهانگیر بغیر د خور نم کیږي دا حرارت چې کوم دی دا موجودیږي خلک منډه واته 130 قدمونه والا دینه بری خور والی ښا نه پوهیږي ها نو حیثیت د تابع نه چې والی بیا بغیر د مطبوع نه دا به نه موجودیږي نه کتابه عام شي هغه بغیر د مطبوع نه کیږي دا موجودیږي ځکه وسره دا کېدو لګولو ښا وانما قید بالحیثیت او د مقید کو پکې د حیثیت باندې احترازا عن التابع الاعم فدې سره احتراز کو د تابع عامنا ویکل حرارت لك حرارت للنار د صد پارا فانها تابعه للنار دا تابع د صد پارا ده هو وقت توجد بدونها کله موجودیږي بغیر د سلام ظهورنا کما فی الشمس نور تکینت بدبدی کی اول حرکت او دا غرنګ لګه منډه و حرکتو کا څه وشي مولانا فضل الرحمن څنګه دغه تاسو کړی عمران خان چې تحریک څه ته وایي دی وی تحریک انصاف دی ما د تحریک معنی وکي ته پوهیږئ رښتیا معنی په ګران ده ها تحریک د حرکت نه دی تحریک د څه نه دی د حرکت نه او هغه دي خروج النفس عن الفعل الى عن القوه الى الفعليه هغه دا چې نفس کم دی د قوت نه فعلیت ته شي دا راوځي دي څه وایي دې ته تحریک او حرکت وایي ښا د قوت نه شی را بهر یې څه
نه د قوت نه را بهر چې فعلیت ته لکه په تاسو کې صلاحیت د مولاتوب دا تاسو کې قوت او چې کله تاسو په سبق کې شروع وکړه نو خو څه دا چې کوم دې فعلیت تر وته کنه بل فعل هم دا کار ته کو دا هم چالو کو ته پوهیږي دا معنا د څه د حرکت او دا معنا د تحریک ده د قوت نه فعلیت تر وتل نه مخاله چته ور دي دې معنا لري ولا سره باندې چېړي ها او اما من حيث انها تابعه للنار او که چرته دا هغه چې کوم دی د حرارت د دې حیثیت نوایي چې دا تابع ده څه دی دا د غور دی نو بیا دغه حرارت په دغه حیثیت چې هغه څه دی هغه د غور ولا حرارت به کوم دی بیا به شمس او د حرکت نظر ته نه حاصلېږي با وی اما من حيث انها تابعه للنار او هر څه د دې حیثیت نه حواله چې دا تابع ده څه دی دا د غور دی نو فلا توجد الا معها نه موجودیږي مگر سره به د څه نه موجودیږي د خپل مطبوعه ما دا به موجودیږي وفي هذا البيان نظر